نن سبا زه ته یو خبره هم عرض کړم، تاسو کې علما هم شته. مونږ چې مدرسه جوړه کړو که نه، د یو کوټۍ او پکې ناست څوکي د محلې ماشومان او نوراني قاعده وي او د لیکلي جامعه فلانکې فلانکې یو لوی جامعه، حالانکه دا جامعه ټکې خطا دی د مدرسې ته ویل. جامعه هغه مدرسې ته ویل کېږي چې هغې کې قرآني او حدیثي ټول علوم ویل کېږي، ټول علوم هغې ته وایي جامعه. په هغې کې علم الصرف وي، په هغې کې علم النحو وي، په هغې کې علم اللغه وي، په هغې کې علم التاریخ وي، په هغې کې علم الادب وي، په هغې کې علم السیره وي، په هغې کې علم الفقه وي، په هغې کې علم اصول الفقه وي، په هغې کې علم الحدیث وي، په هغې کې علم اصول الحدیث وي، په هغې کې علم المعانی وي، علم البیان وي، علم البدیع وي، بلاغه، په هغې کې بیا احادیث وي او علم اصول حدیث، په هغې کې علم الفتاوا وي، په هغې کې علم الدعوه والارشاد وي. دا ټول پکې وي، دې ته څه وایي؟ جامعه. دا ټول کلیات دي. او دلته کې جامعه نوم څه ته کېدي؟ ډېر ملګري راشي مدرسه مونږ جوړو، په هغې نوم کېدو. تاسو څنګه نوم خوښ دی؟ ما ورته تاسو سرچ کړی دی، ما ته وایي جامعه فلانکې فلانکې یا دارالعلوم، او وي هغه مکتب صرف نوراني قاعده پکې ویل کېږي، یا یو ماشوم د پکې په ناظره و. دا څه شی دی؟ دا کبر دی، تکبر. دا ډېر خطرناک شی دی. دا د ده په زړه کې لوی وي، تکبر وي چې زما زه چې څنګه غټ یم داسې زما مدرسه هم غټه ده. اکابرینو به زمونږ، ما هغې ته سوچ کولو، زه چې د بنوري ټاون په دروازه باندې دننه شم نو ما پورته وکتل، نو په هغې زوړ نوم په سیمټو لیکلی و، مدرسه عربیه اسلامیه، مدرسه عربیه اسلامیه. 8 کاله مې پکې تیر کړي. په هغې د پاسه بیا وروستو بورډ ولګېدو جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوري ټاون. دا د مولانا بن نوري رحمه الله نه غالبا پس دی، ما ته اوس پخه خبر نه دی یاد، خو د هغې خپل نوم چې و هغه مدرسه عربیه اسلامیه و، حالانکې و پکې ټول فنون. دا څه شی و؟ تواضع. دا تواضع څه سره راغلي وه؟ اصلاح نفس شوی و.